الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترمي خورجان پختنه کړی ده چې د واده په مراسمو کې دا تمبل وخل څوک ورته چمبه وي، عربی کې دي ته دف ویل کېږي. د دې وخل څنګه دي؟ دا جایز دي او که ناجایز دي؟ بعض علما اجازت ورکوي، خو په دې شرط سره چې دې سره به رقص او ګډا وغیره نه وي، او په دې شرط سره چې ماشومان جنکۍ وخلی شي خو غټې زنانه به نه وخي. نو دې کې صحیح خبره څه ده؟ نو د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې تمبل وخل دا په احادیثو کې په درې مقاماتو کې د دې وخل چې کوم دی هغه راغلي دي. د دې نه ما سیوا نورو مقاماتو کې د دې وخل هغه نشته دي. هغه درې مقاماتو کې څه دي؟ یو د واده په موقع باندې تمبل وهل، دام حدیث کې راغلی دي. دویم چې کله یو عزتمن ملمه راشي داغه مخې ته ماشومان جنکۍ تمبل وخي، دام په حدیث کې راغلی دي. او دریم نمبر د اخترونو په خوشحالۍ کې تمبل وهل، دام په حدیث کې راغلی دي. د واده په موقع باندې د نکاح په موقع باندې تمبل وخل، نو هغه خو په حدیث د صحیح بخاری کې راغلی دی، په مشکات کې په کتاب النکاح کې راوړی دی، 3140 نمبر حدیث دی. ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی الله تعالی عنها صحابیه زنانه دا فرمای و جاء النبي صلی الله علیه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يزربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذا قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. دا صحابیه زنانه وی کله چې زما واده شوی نو په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما کوټې ته رالی او په بستره باندې کېناسته. نو په دغه وخت کې څه ماشومان جنکۍ وي، نو هغوی تمبل وخه او د هغوی چې کوم مشران په بدر کې شهیدان شوي د هغوی ستاینې پکې کولې. خو په دې کې یوې جینۍ دام وویلې د دې تمبل سره چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی، په مونږ کې داسې نبی دی چې هغه د سبا په خبرو باندې هم پوهیږي، په راتلونکي احوالو باندې هم خبر دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام از جنۍ ته ویل چې دعی هذه، دا پرېږده، دا خبرې مه کوه، به دا مخکې چې د څه ویلې هغه وایه. نو دا د نکاح د واده په موقع باندې دلته تمبل ثابت دی. دویم د اخترونو په موقع باندې، نو هغه بالکل په صحیح بخاری کې راغلی دی، 944 نمبر حدیث دی، صحیح مسلم کې دی 892 نمبر حدیث دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی زما خواته دوه جنکۍ د اختر په ورځ باندې ناستې وي، تمبلې وخلو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس و هغه په ځان باندې داسې صادر راچولی او ځان یې پټ کړی و. په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راننوتو، نو دواړې ورټلې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ نه هغه څادر لرې کو، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل دعهما یا ابا بکر فانها ایام عید وتلک الایام ایام منه. دا پرېږده ای ابوبکر، دا ماشومان مه منع کوه، دا مه رټه، ځکه چې دا د اختر شپې ورځې د خوشحالۍ. او دغه رنګ چې کله یو عزتمن سړی راشي، یو درون میلمه د هغه مخې ته تمبل وخلو جواز، دا په روایت د ترمیزی کې دی، 3690 نمبر حدیث دی. او اوږد حدیث دی، زه نه بیانوم، خو دغه حواله شوله. نو په دې درې مقاماتو کې تمبل وخل هغه جایز دي. د دې دریو نه علاوه مقاماتو کې تمبل وخل نه دی پکار، په خپل تحریم باندې پرېښودل پکار دي. اگر چې بعضې علماو پکې توصیه کړې ده او ویلي دي چې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې تمبل وخل، د سنت کېدلو په وخت کې ختنه چې ورته وي تمبل وهل جایز دي، او چا پکې نور هم فراخي وغیره کړې ده. خو برحال په دغې باندې څه دلیلونه نشته دي. اوس به راشو دې مسلې ته چې تمبل وخل، چمبه وخل، دف وخل دا جایز دي د زنانه دپاره، که ماشومانی وخي او که
پوخ عمر زنانې وخی، خو په دې کې خپل شرطونه دي، دغه شرطونو به خیال وساتي. اولنی شرط دا دی دا کم تمبل کمه چمبه چې وخی په دې کې به ګونګړي وغیره نه لګېدلي، ځکه چې دا شیطانی شی دی. دویم د دې دواړه طرفونه به بند نه وي، لکه څنګه چې ډول دی یا دوکړی باجې وغیره دي. اصل کې دف هغه سیس ته ویلی کېږي، دا هغې چمبې ته وایي چې د یو طرف نه کولاوي، لکه عام طور زنانۍ پیژنې کوم ته چې موږ تاسو دف چمبه تمبل ویو چې یو طرف یې بند یو طرف یې کولاوي، دغې ته اصل کې دف ویلی کېږي. دا به دریم زنانه به وخي، سړي به نه وخي. داسې به نه کوي چې یو ډولکي مار راولي د ښځو په منځ کې ودرې یا تمبل وله ورکړي چې شا به ترې ووخه. نه، مشران زنانۍ هم وخلی شي، لکه وروستو حدیث نه معلومیږي، دې باره کې حدیث شته دی مشکات کې راغلی دی. خو په دې شرط باندې چې تمبل کومه زنانه وخي نو سړي اواز وانه وري. څلورم شرط په دې کې به د پردو سړو سره اختلاط نه وي، چې سړي دې موجود او ښځې دې تمبونه وخي او سړي دې په منځ کې ګډېږي نه. پنځم په دې کې به داسې اوازونه او شعرونه نه وي چې هغې کې ګناه، لکه د شرابو صفت کول یا د عشق او معشوقۍ شعرونه وغیره ویل یا د زنانو صفتونه کول، دا کار منکر دی اگر که زنانۍ هم کوي. شیخ ابن باز رحمت الله علیه د سعودي او ښه عالم تیر شوی دی، هغه په خپلو فتاوه کې ذکر کړي دي چې تمبل وخلو کې د نکاح اعلان دپاره په دې وجه شریعت جایز کړی دی، او د دې سره جایز شعرونه ویل جایز دي چې په هغې کې د ښځې او د هغې د کورنۍ او د خاوند او د هغه د کورنۍ مد او صفتونه وي. که دا چمبه دا تمبل او شعرونه د ناروا کار دپاره وخي، لکه د شرابو صفت کوي یا د زنانو، نو دا کار اگر که زنانۍ کوي نو هم حرام دی. نو په دغه شرطونو سره بالکل دا جایز دی، او په دغه درې مقاماتو کې د دې جواز چې کوم دی هغه ثابت دی، او د دغه شروطو به خیال ساتلی کېږي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.